نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دې زم جنت ته به دې زه بیاما صرف دا شپږ کارونه کوه او جنت ته به دې زه داخلوم. نبی علیہ السلام فرمایي ذمہوار دې زم. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اصدقوا اذا حدثتم، ماله به د دې خبرې ضمانت راکوئ که نه چې کله هم خبرې کوي نو رښتیا به وایي. ما سره به دا وعده کوي. نبی علیہ السلام فرمایي ماله به د دې خبرې ضمانت راکوي چې خبرې کوم نو رښتیا به وایم، په خبرو کې به دروغ نه وایم. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان دروغ وایي که نه نو د ده د خولې نه یو بدبویي شروع شي، د د خولې نه بدبویي شروع شي. نو د ده سره چې کومې دوه فرشتې دي په دې اوږو ناستې دي د دې انسان نیک اعمال او بد اعمال لیکي، وایي دا فرشتې د ده نه ډېرې لرې وتښتي، ډېر زیاتې لرې ته وتښتي. ځکه دا فرشته یو پاک مخلوق دی، دوی د بدبویۍ نه ډېر زیات نفرت کوي، د بدبویۍ دوی نفرت کوي. نو چې کله دا انسان دروغ شروع کړي د ده د خولې نه بدبویي شروع شي نو دا فرشتې ترې لرې وتښتي لاړې شي تې. نو چې کله دی دا دروغ بس کړي که نه نو دا فرشتې ورته خیرې کوي او راشي د دا دروغ ولیکي، دا عمل یې ولیکي او خیرې ورته کوي، وایي موږ ته دې دومره په دې بدبویۍ تکلیف راکړو. دا دروغ دومره لویه ګناه ده، دومره لویه ګناه ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي اول به ما ته د دې خبرې ذمہواري راکوي چې خبرې کوم نو رښتیا به وایم، دروغ به نه وایم. یو به دا ذمہواري راکوي. دویم نبی علیہ السلام فرمایي اوفو اذا وعدتم، د دې خبرې به ما له ذمہواري راکوي چې کله دې هم وعده وکړه هغه به پوره کوي. د دې مال ذمہواري راکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپلې وعدې به څه کوي پوره والی کوي، وعدې به د خلکو سره نه ماتوي. لنډه خبره ده د دې به مال ذمہواري راکوي.